رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah Az-Zukhruf, ayah number 68. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. یا عبادی اے زما بندگانو لا خوف نبی سخوف علیکم پتا سبانی الیوم پنن ورځ ولا اور نبا انتم تاسو تحزنون غمگینی. الذین آمنو هغه خلق چې ایمان راوړي به آیاتنا زمون په آیتونو وکانو اور او اغوی مسلمین فرما بردار. ادخلو تاسو داخل شي الجنت جنت انتم تاسو و ازواجکم او تاسو ازواج تحبرون تاسو به خوشحاله کیږئ تحبرون. Okay, so this is one of the beautiful description of Jannah. د ورځ د آخرت یو سین دی چې کم کې الله تعالی بذات خود आवाज کوي یا عبادی ای زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم. د ورځ په قیامت باندې the day of resurrection, the day of judgment. که څوک هم ووایي چې تاسو مه پریشانه کیږئ سټرس مالی ټینشن مالی نو د چا په خبره موږ ته تسلی نه ملاویږي. بٹ امیجن چې الله تعالی خود تا ته وایي چې ته مه یریږه لا خوف علیکم مه یریږه او ته مه غمګین کیږه نو this will calm us down. امیجن الله تعالی تا خپله کونسل کوي بیکاز په هغه ورځ باندې یره ډیره زیاته بې انتها یره به او د الله اواز تا خود کونسل کوي تا ته وایي چې ته مه یریږه calm down it's okay اس به نه کېږي تا باندې ته مه یریږه ته مه غمګین کیږه. نو امیجن دا یو اډیشنل آنر دی چې کوم به ایمان والا تقوا والا ته ملاویږي چې الله تعالی خود بیکاز دا الفاظ چې دی دا یا عباد لا خوف علیکم دا ان سیکنڈ پرسن دی یو کس چې بل کس ته ډایرکټ یو خبره کوي. نو الله تعالی خود به بذات خود ایمان والا ته وایي چې لا خوف نور کله په قرآن کې دا سیکوینس لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دلته هم په ځای څه دی کم علیکم لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. د دې دا مطلب هم دی چې تاسو مه یریږئ تاسو غم مه کوئ د نور خلکو به غم نور خلک به یریږي خو تاسو به غم نه کوئ. یا عبادی ما زما بندگان دې کې ډېره زیاته مینه هم ده مای سلیوز زما بندگان. الذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړی په آیاتنا زموږ په آیتونو باندې وکانو اور او هغوی مسلمین فرما بردارو. ادخلو تاسو داخل شئ دا اوس الله تعالی الفاظ دی دا د یا عبادی کنټینیویشن دی. الله الفاظ دی ادخل الجنه تاسو داخل شئ جنت ته. په سوره بیک ان د قرآن مونږ په یو صورت کې ویلو چې فرشتې به دا اعلان کوي چې تاسو داخل شئ جنت ته. بٹ په دې ځای کې مونږ وی آر لرنینګ چې الله تعالی به آواز کوي ادخل الجنه داخل شئ جنت ته انتم تاسو و ازواجکم اور تاسو ازواج تحبرون تاسو به خوشحاله کیږئ تاسو عزت پې کیږي تاسو ته عزت او احترام به ملاویږي. حبور لفظ چې دی دا وی شدت السرور انتہائی خوشحالی ایکسټریم ہیپینس او دا خوشحالی په دنیا کې ناممکنه ده چې دا ملاو شي. دا به جنتیانو ته ورکړی کیږي دا به په هغوی کې انسټال کیږي او دا داسې خوشحالی ده چې کم به مخکې نه محسوسه شوي په دنیا کې. دا خوشحالی امپاسبل ده. حبور هغه خوشحالی ته ویل کیږي چې تا هیڅ نشي خفه کولی. No sadness left, nothing can upset you. حبور تحبرون نو تاسو داخل شئ او تاسو ازواج داخل شئ تحبرون او تاسو به ډېر زیات خوشحاله کیږئ داسې خوشحالي چې کم تاسو مخکې نه ده ایکسپیرینس کړي. یطاف اور دور به کیږي گردش به کیږي طواف نه لفظ راوتی یطاف طواف طواف څنګه کیږي سرکلز کې ګول ګول چکرې دغه سي طواف به کیږي علیهم په دوی باندې بصحاف د تالونو. تال
is very common. زمونږ په کلچر کې خو تال کې خوراک ډیر نه دی کامن، خو دا چې کوم افغاني فیملیز دي او یمني فیملیز دي د دوی په کلچر او ټریډیشن کې دا ډیر دی چې دوی په تال کې خوراک کوي. غټ تالی او په هغې کې بیا ورکوټي پلیټونه یا وړوکي باولز وي او هغې کې ډفرنٹ قسم یو قسم سالنې پکې سیلډز یې پکې. نو هغه تال غټ تال ته صحاف ویلی کېږي. نو په جنتیانو باندې به طواف کېږي، د جنت چې کوم ګارډز دي فرشتې دي هغوی به مسلسل په جنتیانو باندې چکر وخي، طواف به کوي. د هغوی په لاسو کې به صحاف وي، بصحاف من ذهب. صحاف هغه تالونه ته وایي، هغوی په لاسونو کې به تالونه او هغه تالونه من ذهب هغه به د سونې نه جوړي. و اکواب او په هغې کې به جایګانټک غټ کپس وي، هغې کې به ګلاسونه وي. اکواب څه ته وایي؟ اټ مینز ګلاس، کپس، اکواب پیالې به وي. وفیها او په دې جنت کې به ما هغه څه تشتهیه چې طلب کوي یا خواهش کوي الانفس د هغوی نفسونه، یعنی چې څه د جنتیانو په زړه کې راځي هغه به هغوی ته پیش شي. وتلذ الاعین اور لذت به وي او لذت به ملاویږي الاعین د هغوی سترګو ته، د جنتیانو سترګو ته به لذت ملاویږي. لذه لفظ لذیذ دا زیات تر د ژبې دپاره استعمالیږي، ټیسټ دپاره چې موږ وایو دا شی ډېر زیات ټیسټي دی، ډېر لذیذ کانا وه، مطلب ډېر لذیذ خوراکو، نو دا د ژبې د ټیسټ دپاره استعمالیږي. بټ سترګو باندې هم چې یو شی ډېر زیات ښه ولګي نو موږ هغې ته ګورو. د انټیریر ډیکور سټورز چې کومي دا فرنیچر پکې ډسپلی، نو موږ هر څه ته داسې ګورو، په سترګو باندې ښه لګي. څه خزې ته موږ لاړ شو، څه نیچرل بیوټي وګورو and we just keep on looking at it. یو ځای ته موږ بار ګورو. خانه کعبې ته په کتو کې ډېر زیات مزه خلکو ته میلاویږي، ډېر وتلذ الاعین د سترګو د کتو دپاره ډېر لذیذ نظاره ده. دغسې زموږ سترګې چې کوم دي نو هغه فینسي شیزونو ته ډېر زیات اټراکټ کېږي. اټس نیچرل، رنګونو ته ډېر اټراکټ کېږي، حسن ته، بیوټي ته، ډیکوریشن ته. نو زخرف د صورت نوم چې کوم دی زخرف دا ډیکوریټیو ګولډ ته وایي، داسې سونې ته وایي چې کوم کې ډیزاین وي، کوم کې ډیکوریشن وي. نو ته یو سایډ ته سونه کې ده، یو سونې یو سټون کې ده، یو خښته کې ده، او بل سایډ ته یو ډیکوریټیو جوړلی کې ده. نو اټومیټیکلی سترګې چې کوم دی هغه ډیکوریټیو جوړلی طرف ته اټراکټ کېږي، دې ته وایي زخرف، ډیکوریټیو ګولډ. دغسې زموږ سترګې چې کوم دی هغه لذیذ شی انجوی کوي، د حسن ډک شی انجوی کوي. نو وتلذ الاعین، جنت کې به هر یوه نظاره انتهایی حسین وي، که هغه خوراک دی، که هغه د هغوی ازواج دی، هغه په جنت کې سزې دی، everything is gonna be انتهایی حسین. نبی علیہ السلام موږ ته وایي تاسو چې د الله نه دعا کوئ نو د فردوس دعا کوئ، د الله نه اوچت غواړئ، د الله شان مطابق غواړئ. اللهم انی اسألک الجنة الفردوس الاعلی، یا الله زه ستانه سوال کوم د جنت الفردوس، او صرف د جنت سوال مه کوي، د فردوس سوال کوي. سلیمان علیه السلام د الله تعالی نه دعا کړې وه، یا الله ماله داسې سلطنت راکړي چې کم تا مخکې چاله ورکړی یې نه دی، او الله تعالی د هغه دعا اکسپټ کړه، او د الله نه د الله شان مطابق دعا کوي. نو په جنت کې به لذیذ نظارې وتلذ الاعین وانتم او تاسو به فیها پاغې کې خالدون همیشه اوسیږئ. نو یطوافو او طواف به کېږي، گردش به کېږي علیهم په دوی باندې بصحافن د تالونه من ذهبن د سونې، واکوابن او ګلاسونه به پیالې به وي، وفیها او په هغې جنت کې به ما هغه څه تشتهیه چې کم خواهش کوي الانفس د دوی نفسونه، وتلذ او یو لذت والا نظاره به الاعین د سترګو دپاره، وانتم او تاسو به فیها په هغې جنت کې خالدونه همیشه اوسیږئ. وتلک الجنت اور دا خو اور دا وتلک او دا الجنت جنت دی، التي هغه اورثتموها چې وارثان شوي تاسو د دې، بما به سبب د دې کنتم چې وی تاسو تعملون چې تاسو به عمل کو. د الله تعالی زمونږ دپاره د جنت پیش کولو په اخره کې ویل کېږي چې دا جنت تاسو ځکه ډیزرف کوئ بیکاز تاسو اعمال داسې کړي وو،
تاسو په دنیا کې اعمال داسې کړي وو چې د هغې په ګفټ کې زه تاسو له جنت در کوم. بټ د بنده سوچ څه پکار دی چې نه یا الله ما ستا شان مطابق مونځ نه دی کړی، ما ستا شان مطابق ذکر نه دی کړی، ما ستا شان مطابق عبادت نه دی کړی. یا الله دا خو ستا په رحم او په فضل زه جنت ته رالم. خو الله تعالی ډېر قدردان دی. الله به وایي نه، تاسو د خپل اعمالو د وجې راغلي، تاسو که عمل کړی دی هغه ټوټه پوټه عمل و، پرفیکټ نه و زما شان مطابق نه، خو تا کوشش کړی و، ستا نیت زما سره د قرب و، ستا نیت چې کوم و هغه سچ و، هغه صدق نیت و، د هغې د وجې تا ته دا عمل، دا جنت تا ته زه در کوم. وتلک او دا الجنت التي جنت ته هغه اورثتموها چې وارثان شوي تاسو د دې بما به سبب د دې کنتم چې وی تاسو ته عملون چې به عمل کو لکم ستاسو لپاره فیها په دې کې فاکهتون پل دي کثیرتون ډیر منها د کم د دې نه به تاکلون تاسو به خورئ. ان المجرمین اوس د جهنمیانو ذکر رالو. ان المجرمین بېشک مجرم خلق فی عذاب جهنم په عذاب په جهنم کې به خالدون همیشه اوسیږي. لا یفترو اور نه به هلکه کیږي. فتره comes from فتره وی بریک ته، ریسس ته وی چې لږ ټایم پس لږ بریک کړو، لږ ټایم پس په بیا شروع شو، نه دې ته وی فتره. نو لا یفترو نه به هلکه کیږي، نه به بریک ریسس ملاویږي انهم د دوی ته وهم جبکې هغوی به فیه په دې کې مبلسون مایوسه ناستی. مبلس کمپلیټلی هوپلس. جهنمیانو ته به د عذاب هیڅ بریک نه ملاویږي او په هغه جهنم کې به هغوی بالکل مایوسه شي. مبلسون لفظ نه ابلیس هم راوتی او ابلیس هم خپل پوره امید بیللی و. وما ظلمناهم اور نه مونږ ظلم کو په دوی باندې ولکن لیکن کانو او دوی هم الظالمین چې خود په ځان باندې ظلم کړی دی. ونادو اور هغوی به آواز کوي، ندا تیز آواز ته وي، جهنمیان به آواز کوي یا مالکو اے مالک. مالک چې کوم دی دا د جهنم ګارډین دی، دا هغه هیډ وارډن دی، د جهنم هغه وارډن دی، هیډ وارډن. مالک دا غنوم دی. یا مالک جهنمیان به چغې وی لیقضی علینا ربک، پکار ده چې فیصله وکړي په مونږ باندې ستا رب، بس مونږ له موت راکه، زمونږ فیصله وکړه، مونږ نور دا عذاب نشي برداشت کولی. لیقضی علینا ربک، خپل رب ته ووایه چې زمونږ په باره کې څه فیصله وکړي، یا آر یا پار، بس مونږ ختم کړي، یا مونږ دې ځای نه وباسي، خو دا ټورچر زمونږ نه ختم کړي. لیقضی علینا، پکار ده چې فیصله وکړي په مونږ باندې ستا رب. قال هغه به وی انکم، هغه هیډ وارډن مالک به وی انکم بېشک تاسو ماکثون په دې ځای کې اوسیږئ او انتظار وکئ. ماکثون لفظ مینس چې ته صرف دلته پاتې کېږه مه بلکې زما انتظار کوه. دا لفظ موسی علیه السلام د خپل فیملی دپاره یوز کړی و. when موسی علیه السلام was going to کوهتور اور خپل فیملی شاته پرېښوده، نو هغوی ته یې وی چې کسون، تاسو دلته ودرېږئ، خو صرف ودرېږئ مه، زما انتظار وکئ. ویټ فار می، ریمین اینڈ ویټ، یو ځای کې پاتې کېدل او انتظار کول. نو هغه مالک به ورته وی ماکثون، تاسو په دې ځای کې به یې او انتظار به کوو. لقد البته تحقیق، او بیا به ورته هغه مخکې وی چې یقینا جئناکم راغلی او تاسو ته بالحق حق، ولکن لیکن اکثرکم اکثر تاسو للحق د حق نه کارهون، تاسو به مخ اړو، تاسو به هغه ناپسندیده اوس تاسو دپاره هغه حق. ام بلکې اوس د الله تعالی اوس دا آیت چې کوم دی نو دا مشرکین مکه ته اوس د جهنم ذکر وشو، د جنت ذکر هم وشو، د جهنم ذکر هم وشو. اوس یو سوال دی، الله تعالی د اهل مکه نه یو سوال کوي. ام بلکې ابرمو، تاسو پخته فیصله وکړه، امرن د یو کار، فإنا نو پس یقینا مبرمون مونږ هم پخته فیصله وکړه. ابرمو it's a figure of speech in the Quran، یو imaginary scene دی and it's beautiful and it's so powerful. ابرمو، ابرم پخوا زمانه کې خو چې کله میخونه نه او کنسټرکشن به کېدو، فار ایگزامپل یو بلډینګ به جوړېدو خو میخونه به نه، نو هغوی به د میخونو کار د څه نه اخیستو؟ د روپس نه.
یو غټ پړی به د بل یو پړي سره وتړو. 2 ropes tied together. 2 پړي به وتړل، خو د هغې ابه په داسې طریقې سره وتړلی شو چې د هغې د کلاولو څه امکان به نه و. او دا به لوز نه و، دا ناټ چې کوم نه دا غوټه دا به لوز نه وه. بیکاز که دا لوز نو دا ډینجرس و، بلډینګ به راغوځار شوی و، کنسټرکشن به فیل شوی و. نو دا دواړه پړي به په داسې طریقه باندې ټایټ کړي، دې له به غوټه ورکړې وه چې د دې کلاولو هېڅ امکان نه و. او د هغې د بره به بیا هغوی هغه ګټې کېښودې او یو کنسټرکشن کې به یو مضبوط بنیاد به جوړ شو. هغې ته ابرم وایي. ابرم یو ځل دا جوړ شو، د هغې د کلاولو هېڅ امکان نشته. ابرم نو کله چې یو پخته فیصله کېږي چې په پوره ځای کې ډسکس شي، د ټولو سره با هم مشوره وشي، د هغې نه پس یو پخته فیصله وشي، هغې ته ابرم وایي. خو د ابرم په روټ کې دا کنسټرکشن دی چې کم یو پړی د بل پړي سره وتړلی شي او د هغې د کلاولو هېڅ امکان نه. There's absolutely no way you can undo it. نو الله تعالی وی چې که تاسو پخته فیصله وکړه ابرم په شان داسې فیصله مو وکړه چې کوم باندې تاسو نه واپس کېږئ. او د دوی پخته فیصله څه وه چې موږ به په کفر باندې اړ یو، موږ خپل د آبا و اجداد دین نه پرېږدو او موږ به صرف کفر باندې ولاړ نه یو، بلکې څوک چې د اسلام په حق کې مخکې ځي هغه به ختمو. د نبي علیه السلام د نبي علیه السلام دپاره د موت فیصله هم کړې وه، یو پلان هم جوړ کړی و، یو پراپیګنډا هم جوړه کړې وه چې دا موږ څنګه ختمو، د دې ځای نه به څنګه جلا وطن کوو. نو که تاسو اهل مکه یو ابرم یو پخته فیصله وکړه چې موږ به په کفر باندې ولاړ یو، نو فإن مبرمون، نو یقینا موږ هم یو پخته فیصله وکړه. او زموږ پخته فیصله څه ده چې دا کم جهنم موږ تاسو ته ډسکرایب کو، هم دې ځای ته به موږ تاسو لیږو. But this ayah is so powerful چې الله تعالی people say چې الله ولې خلق جهنم ته لیږي. This ayah is the answer چې الله تعالی خلق جهنم ته نه لیږي. خلق اول د ځان لپاره ابرم یو پخته فیصله وکړي د بدۍ د ګمراهۍ، د هغې نه پس is like okay that's it، ته خپل ځان نه بدلې نو فإن مبرمون، نو موږ به هم یو فیصله وکړو. اول دی if and then. is if که تاسو په خپل فیصله باندې اړ ولاړ یې نو then فإن مبرمون، نو بیا موږ هم په خپل فیصله باندې ودرېدلی یو. اول انسان طرف ته اشاره ده چې اول به ته فیصله کې، اول به ستا عملي، که ته خپل عمل باندې ولاړې نو بس اینه پس به فإن مبرمون، نو موږ به بیا هغې مطابق فیصله کوو. یحسبون بلکې ابرمو هغوی یو پخته فیصله وکړه امرن د یو کار، د یو فیصلې، او د دوی هغه کار څه چې موږ به کفر نه پرېږدو او د نبي علیه السلام په خلاف باندې پراپیګنډاز شروع کړل. نو آیا تاسو یو پخته فیصله وکړه د یو کار فإن مبرمون، نو پس بیا موږ هم په خپل فیصله باندې ولاړ یو. کیا یحسبون هغوی ګمان کوي ان چې بېشک موږ لا نسمع او موږ نه اورو سرهم د دوی سیکرټس. سره پرسنل سیکرټ ته وایي، مشورې ته وایي چې د یو دوه خلکو په منځ کې وشي. او بیا نجوا و نجواهم، بیا یو پوره کمیونټي کینی، یو پوره راوند ټیبل کانفرنس کینی، ټول منسټرز او لیډرز پکې ناست یې، هغې ته بیا نجوا وایي. نو آیا دوی دا ګمان کوي چې ستاسو دا سر، ستاسو پرسنل سیکرټس و نجواهم او ستاسو سرګوشي په محفلونه کې، ستاسو نجوا هغه موږ ته نه رارسي؟ بلا ولې نه. ورسلنا زمونږ رسولان یعنی زمونږ فرشتې لدیهم ستاسو سره دي، یکتبون هغوی لیکل کوي. زمونږ فرشتې چې کوم دي هغوی ستاسو سره ناستې دي او هغه یو فل انټیلیجنټ بریفینګ کوي او موږ ته فل ریپورټ ستاسو راځي، ستاسو دا ټولې خبرې. نو یحسبون آیا دوی ګمان کوي ان چې بېشک موږ لا نسمع او موږ نه اورو سرهم د دوی سر، د دوی پرسنل سیکرټس و نجواهم او د دوی سرګوشي. بلا ولې نه. ورسلنا او زمونږ فرشتې لدیهم د دوی سره یکتبون هغه دوی سره ناست دي او دوی سره لیکل کوي. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.